شراب خور بم قربانی کوي خو پته لګي د یتیمانانو مال دیوال تا د ابراهیم علیه السلام سنت په حرامو پیسو ادا کړ د یو سړي تنخوا به 40,000 او د دنه به کور نه خطا کېږي دا به کور کم ځای کې خرڅېږي دا یې اخلي په 1.5 کروڑ به دا کور اخلي په 1 کروڑ به دا کور اخلي په 40,000 خو نن څوک کور نشي ساتلی دا دومره پیسې دي د کوم ځای نه راوړي خو پته لګي د یتیمانانو مال دیوالی پته لګي د مسلمان مری دې ماته کړې ده مسلمانه ویښ شه ما تا صرف دین دې ته ویلی چې بس 5 وخته جماعت ته راځه بس دا دین دی او به تا جنت په خلاص کې ګټلی دی مسلمانه چې پردي حق نه دې ځان نه بچ کړی واوره ګوره مسلمانه واوره په دې منځونو نه خلاصېږي نن موږ د پردي مال په هره طریقه وخورو د پردي مال وینې موږ اوس کړي د خلکو نه او ته به په دغه مال قرباني کې ته به په دغه مال باندې څاروی راولې ته به په دغه مال باندې وایې یارې 10 څاروي مې حلال که ته به په دغه ورځ وایې اوښ مې حلال که خدای راستي ته خو لا د قربانۍ سوچ کې چې د یو ویښته نیکي درته نه میلاویږي الټه به دله ګناه میلاویږي تا د ابراهیم علیه السلام سنت په حرامو پیسو ادا که تا د ابراهیم علیه السلام سنت په ډمخانو پیسو ادا که تا د ابراهیم علیه السلام سنت په جوارو باندې ادا که شراب خور بم قربانی کوي خرڅوي به شراب اب هم وایي ما قرباني وکړه 2 غوایان مې راوست دا قرباني دې وروره نه کېږي